نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 31 رکو نمبر 4. خلاصه در رکو پس داغین لفظی ترجمه. بدی رکو کی ترغیب دے تابیداری او اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر د دو واقعاتو دے. په ضمن د هغې کې مسله د نظر بیان شوې ده، د اولاد ارزو، مسله د کرامت او مسله د کفالت، پیدایش د حضرت مریم او د حضرت یحیی علیهم السلام، بے موسمه میوه، زیره د بچی مبارک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورتؤوی اے پیغمبر ان کنتم کچری تاسو تحبون اللہ من کوید اللہ سرا فاتبعونی بس تابداری وکړی زما یحببکم اللہ منا او محبت با اساتی استاسو سرا اللہ او دو انعامات بملویک ویغفر لکم ما بکړی تاسو تا ذنوبکم گناہ نستاسو نور تاسو د الله نه څه غواړئ. والله غفور الرحیم. الله بخون کې رحم کون کې دے. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله اطاعت وکړئ د الله والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم. فإن تولوا پس کچری مخ واړوئ تاسو اطاعت د الله او د رسول د هغه نه نو دا خو کفر دی. فإن الله پس یقینا الله لا يحب الكافرين من نساتی د کفر کونکو سرا. ان الله اصطفى یقینا الله غوره کړی دی آدم حضرت آدم علیه السلام لرا ونوحا او حضرت نوح علیه السلام لرا وآل ابراهيم او اولاد حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام وآل عمران او اولاد عمران على العالمين پټول خلق باندې ذرئیتا بعضها اولاد بعضی د دوینا پیدا شوی دی من بعض د بعضنا والله الله سمیع اوریدن کے دے دا ہر چا اوری علیم او پوہ دے. اذ قالت امرأة عمران کلچ ویل بی بی دا عمران رب اے رب زما انی یقینا ز نظرت لکا منختکم تالرا. بی بی نظر امانا یا اللہ کما تا بچے میں لاوش زوی دا مسجد دا خدمت دا پارا وقف کم دا نظر پا حقا وقت کم جائز و اس هم جائز دے. لوری پیدا شو پتور دا افسوس سرویل چی رب ما خودرنا بچے غوختو ما تا لور میں لاوشوا دا خوص اغشان خدمت نشی کولای لکا سنگ چی حلق کئی. دا دغی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام شروع. رب العالمین دغی معشومی تا ولایت درجه ورکلا په دنیا کې ورته د جنت رزق ورک. کله چې دغه پیغمبر دا وکتله نو اغم داسې و چې بچی نو ډیر خواهش و تمنا و چې الله ماته اولاد راکړي. الله طرف ته متوجه شو منځ شروع کو. رب العالمین د طرف نه ورته زیر راغی چې الله به تاته بچی درکړي او د دغه مریم بیبي ته الله تعالی یو عظیم بچی ورک. په صورت د حضرت عیسی علیه السلام کې ما د هغه صفی بطنی چې په ګیډه زما کې دے محررن آزاد زمانہ خپل خدمت به پینه کوم بلکې د الله د دین د پاره د مسجد د خدمت د پاره به آزاد وي وقف بوي نو بیا خو په الله باندې مقبول کې هم. فتقبل مني پس قبول کړه زمانہ انک یقینا انت الله انت السمیع هم ته اوریدن کې زما دعا اوري العلیم او په پنیتونو باندې. دغه دعا وکړه دغه منخت وکړه منخت په نوم د الله باندې دا پکار ده. په هغه وخت کې هم منخت نظر کول په نوم د غیر الله باندې جایز نو او په دې امت کې هم نه دی جایز ځکه دا عبادت دی. فلما پسر کلا وضعتها چې ویزی کولو هغې لرا قالت ویل دغه د عمران بیبي ربي اے رب زما انی یقینا وضعتها ومیزی کولو هغې لرا انثى جنی ما در نه هلک وختو الله تعالی ته لور راکړه. والله اعلم الله خبر دے بما پهغه وضعت چې زه غولې دے چې جنې د کالک. وليس الذکر
او نده هغه هلک کوم چې تا غوښتلیو کل انثى پشان د دې جنۍ چې کومه ما درکړه. کله کله یو سړی وی الله بچی راکي، الله ورته لور ورکی. کله کله دی وی الله لور راک، الله ورته بچی ورکی. کله کله وی الله اولاد راک، الله ورته ورنکی. نو دا دی خپکیږي نه، دغه کې به د لپاره خیر وي، دی به د خپل خیر نه خبر نه وي. و انی او یقینا سمیتها نم کې خودو دیلا مریم معنی ده عابده، نوم ورله مور کې خودو. د مفسرین وی بغه وخت کې والد صاحب وفات شو او دلیل په دې خبره چې که بچی له نوم مرګ دینو یې خوده شي. و انی او یقینا اعیذها په پناه کې د رکوم ها دغه لور لرا بکا تا تعالی تی حفاظت وکا. و ذریتها اولاد دی لرهم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نه د الله په حفاظت کې ورکړه. فتقبلها پس قبول کړه هغه ربها رب دهغه بقبول حسن په قبولولو خو سرا. وانبتها او راوی ټکولا هغه لرا نباتا حسنا په ټکولو خو سرا، را زرغونه کړه پر زرغونولو خو سرا، را غټه کړه پر غټولو خو سرا. وکفلها او ویسپار له هغه لرا زکریا حضرت زکریا علیه السلام لرا چې د حضرت مریم مور او د زکریا علیه السلام بیبي دا دواړه خويندې وي. کلما هر کلا دخل علیها چې ور بغلو اغه طرف ته زکریا حضرت زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانه تا ددن علاوه څوک بنورتله. وجدا بیمندلو عندها دهغی سرا رزق ناشنا بے موسم. قال اویل هغه یا مریم اے مریم انا لکی هذا د کوم زین دی تعالی دا رزق ما خو نه دی راوړی او نه دا میوشته دی. قالت اویل هغه هو من عند الله دا طرف د الله نه دی. ان الله یقینا الله یرزق رزق ورکوي من یشاء چاله چې خو خشي وغواړي بغیر حساب بے حساب. رازق الله دی، رزق ورکولو والا الله دی. نو چې کله در باندې داسې مشکل راشي الله طرف ته متوجه شي. هغه مریم ته الله د جنت رزق ورک. هنالک په دغه وخت کې په دغه ځای کې دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه د خپل ربنا او د عمر هم زیات شو، د کور والا عمر هم زیات، د بچو کوم امید نو، امید صرف د الله نو، اولاد ورکول والا هغه د الله ذات. قال اویل هغه ربي اے رب زما حبلی را کړه تا من لدنک د خپل طرفنا د خپل خزانونه ذریه زوی طیبه پاک انک یقینا تا سمیع الدعاء اوریدونکه او قبلونکه د دعای. زکریا علیہ السلام په داسې عمر کې الله طرف ته توجه وکړه. دی واقعا کې درس ته زمنګ د پاره، سبق دی زمنګ د پاره چې اولاد ورکولو والا هغه د الله ذات دی. اولاد به د الله نه غواړي او کله چې د اولاد سوال کې نیمګړی سوال مکوه، پوره سوال کوه چې الله بچی راکې، تابعدارا، تابع فرمان. فنادته الملائکه پس आवाज وکړو دتا ملائکو وهو قائم یصلی په داسې حال کې چې دی ولاړو منځ کولو فی المحراب په عبادت خانه کې. نو کله چې د الله نه سوال کې د الله حکم به مني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم داوه چې په هر حالات کې به منځ طرف ته توجه کوله او په دغه کې د امت لپاره تعلیم دی. په هر مشکل په هر حالات کې به الله طرف ته توجه او د هغې لپاره طریقه هغه منځ دی. ان الله یقینا الله یبشرک زیر درکوي تا ته بیحیا په یحیا سره. الله دعا قبول کړه، بچی ورته میلاویږي، د بچی نوم هم ورته وښودلی شو او د هغه صفات هم ورته بیان کړی شو. داسې بچی به وي مصدقا چې تصدیق کوونکی به وي بکلمت من الله په کلمې د طرف د الله سره. مراد د کلمې نه حضرت عیسی علیه السلام دی چې د هغه تصدیق به کوي. وسیدا او سردار به وي، وحصورا او پاکباز به وي، درې صفات شو. څلورم ونبیا او نبی به وي، من الصالحین د کامل او پورا نیکانو نبوي، دا پنځه صفات به پکې. قال اویل زکریا علیه السلام ربي رب زما انا یکون لی په کومه طریقه به وي لی زما د پارا غلام
بچه دا نه چې د الله په قدرت یقین نو بلکې د کیفیت په باره کې تپوس کوي چې الله زه خو بوډا یم کور والا مې بوډۍ ده دې بوډاوالي حالات کې به موږ ته میلاویږي که واپس به ځوانان کیږو یا د دغه بیبي نه به ماته میلاویږي که د بل نه به میلاویږي طریقه به سوي وقد بلغني الكبر او یقینا رسیدلی دی ماته بوډاوالی هډوکې مې کمزوري شوي دي ویښتو کې مې سپین لګېدلی دي وامرأة عاقر او ښځه زما شنډې ده یعنی بالکل د کېدو امید نشته دی امکان نشته دی دی واقعه کې سبق دی زمونږ د پاره دا چې ګوره د اولاد خزانه د الله سره دی اولاد ورکولو ول الله دی او چې کله الله اولاد درکې بیا غیر الله طرف ته نسبت مکوئ اولاد هم نشته دی راشد الله نه وغواړي الله سره د خزانو کوم کمې دی الله سره د اولاد کوم کمې دی قال ویل الله كذلك هم دغرنګي یبتا تبم بډای کور ول بدیم بډای او د دغه بډای بیبی نه با الله تا بچے درکی الله يفعل الله کوي ما يشاء هغه چې وغواړي الله تکم ګران قال ویل هغه د ډېر خوشالینا رب اجعل لي اے رب زما وګرځوي ما لره آیه نیو نخا چې زستا شکر ادا کوم نورم الله ستا طرف ته متوجه شو او موږ ته چې الله یو نعمت راکي بیا موږ د الله ناشکری شروع الله ماته نخو وخای چې زستا مزید شکر ادا قال ویل رب العالمین آیتک نخا عداد الله تکلم الناس چې خبري با نشي کولای د خلق سره بغیر صدا بیمارینا مرزنا 3 ایام 3 ورځې الا رمضا مگر په اشاره سره او سورې مریم کې 3 شپې راځي واذكر آیات ربک رب خپل لرا کثیرا ډیر وسبح او پاکي بیان وا بالعشی په بیگا والابکار او په سحر مفسرین لیکي مراد د دینه 5 منځونه دي